2010 نه موږ دلته کې د مدرسې کې د رهایش ابتدا کړله. نو د 2010 نه والا تر د اوسه پورې د نن پروګرام نه علاوه 28 حافظان د مدرسې د علاقې له ورکړي دي. نن فارغیږي طالبان ګلونا، نن فارغیږي طالبان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا. نن فارغیږي طالبان ګلونا، نن فارغیږي طالبان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا. مبارکی مور او پلار توایما، داسې هر یو رشتہ دار توایما، داسې هر یو رشتہ دار توایما، داسې هر یو رشتہ دار توایما. ټول دی د خپل خپل خاندان ګلونا، ټول دی د خپل خپل خاندان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا. نن فارغیږي طالبان ګلونا، نن فارغیږي طالبان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا. نن ښایسته دستار بندي درونو، دا طریقه محمدي درونو، دا طریقه محمدي درونو، دا طریقه محمدي درونو. ورلا راغلی د خپلوان ګلونا، ورلا راغلی د خپلوان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا. نن فارغیږي طالبان ګلونا، نن فارغیږي طالبان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا. پسر یې سپین سپین دستارونه خوند کا، هم یې په غاړه کې هارونه خوند کا، هم یې په غاړه کې هارونه خوند کا، هم یې په غاړه کې هارونه خوند کا. دیدا سنبل او دا ریحان ګلونا، دیدا سنبل او دا ریحان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا، پګړی تړي ښکلي ځوانان ګلونا. نن فارغیږي طالبان ګلونا، نن فارغیږي طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام آپ نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. دې ټایم کې زه موجود یم د ضلع شنګله د چاګم چې کومه علاقه ده هغې کې موږ دې ټایم کې ناست یو مدرسه دار ارقم. او یقینا نن په مدرسه دار ارقم چاګم چې کوم کلی دی ډېر ښکلی خوندور تقریب وشو د ختم القرآن محفل و. په هغې کې ماشومانو مطلب دا دی چې ختمونه وکړو. دغې محفل د ټولو نه غټه ښکلا چې وه، د ټولو نه غټه خوبصورتي چې وه، هغه د مولانا محمد ادریس صاحب دلته راتګ و. د 400 سره تعلق لرونکی، تاسو به یې پېژنئ، څه د تعریف محتاج نه دی، معروف علیم الدین دی. ما سره د دې مدرسې یو قاري صاحب استاد مولانا فرمان الله صاحب د هغې سره محتمیم صاحب ناست دی. زما ګیر چاپېره کې مومن صاحب ته به زه وښیم چې کوم ماشومان فارغ شوي دي، تاسو به وینئ ماشاءالله ډېر مزیده ښکارېږي، ډېر ښکلي ښکارېږي حالونه ورته چې دی نو په غاړه دي. تاسو به کتلی شئ کافي تعداد کې دلته چې دی نو ختمونه وشو. زه به قاري صاحب له راځم. مولانا فرمان الله صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټول ناول زه ستاسو شکریه ادا کوم د همدم ټي وي چې تاسو موږ له ټایم راکړو او دې پروګرام ته تاسو راغلئ، موږ سره په دې کې شرکت وکړو. الله پاک دې تاسو له جزای خیر درکړي. ډېره مهرباني مولانا صاحب. زه هم تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو دومره ښکلي پروګرام کې مالم دعوت راکړی.
زما له طرف نه په درود الو مبارکي. نن چې کوم پروګرام وشو سپیشلی پروګرام حوالې سره به تاسو څه وایي؟ پروګرام خو نن ماشاءالله ډېر بهترین پروګرام وشو او د دې پروګرام ښایست لکه څنګه چې تاسو ووي چې محترم جناب زینت المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه موږ له وخت راکړ او دا زموږ دپاره انتهایي د سعادت خبره ده چې هغې پورن ته راله او بیا موږ له وخت راکړ او دې مدرسې ته راله. نو دا ډېر بهترین پروګرام وشو. نور مختلف میلمانه پکې راغلي وو. قاري احمد کاشا صاحب پېښور نه موږ راغوښتلی او نعت خوان حمید احمد صاحب موږ د ثوابین راغوښتلی. ډېر بهترین پروګرام وشو او دلته چې څومره خلک راغلي وو خصوصا د دې لرو میلمنو د هغو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم او داسې الفاظ ما سره نشته چې د هغو شکریه ادا کړم ځکه هغو موږ سره ډېر غټ تعاون وکړو چې دلته کې راله. بیا خصوصا دلته کې چې دا کم خلک راغلي وو دلته کې موږ سره پروګرام کې شریک شوي دي د دې ټولو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی راله او موږ له عزت راکړو او د شیخ صاحب هغه بیان چې دی هغو په توجه سره واورېد. د ډېر په ګڼ تعداد کې خلک راغلي دلته کې شرکت کړلی او خصوصا زموږ د کلي دا چې کوم خلک دي چاګم والا د دوی زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې د پرون نه بلکې د بل ورځ نه 2-3 ورځو نه مسلسل دوی لګیا دي دلته کې دا تیاریانې کوي څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي. ډېر غټ تعاون یې زموږ سره کړلی د ټولو شکریه ادا کوم. الله پاک دې ټولو ته جزای خیر ورکړي. مولانا صاحب د پروګرام حوالې سره به تپوس وکړم نن چې کوم سپیشلی پروګرام شوی دی څومره طلبه فارغ شوي دي په هغې کې د ناظري څومره او د حفظ څومره؟ نن په دې پروګرام کې موږ سره د حفظ والا 4 کسانو چې فارغ شو او د ناظري چې کوم طلبه دي نو زمونږ پروګرامات چې کېږي بار بار د ناظري پروګرام موږ داسې غټه سطح باندې نه کوو خو 5-6 کلاسونه دي دلته کې زموږ سره نو چې هغې کې کله واړه تیار شي میاشت بعد 2 میاشتې بعد 20-25 واړه تیار شي نو موږ د هغې ختم وکړو. اوس موږ مخکې تقریبا میاشت یو نیمه شی ده چې موږ د ناظري ختم کړلی او ډېر واړه فارغ شي. اوس نن موږ سره بیا الحمدلله د ناظري 23 واړو چې هغو په دې کې ختم وکړو. یو طالب علم موږ سره پکې دي د تجویدو دا تقریبا 27-28 طلبه چې دي نن په دې پروګرام کې هغو خپل سبق انتها ته ورسو خپل منزل مقصود ته ورسېدو او نن یې ختم وکړو. مدرسې له به راشم مدرسې بنیاد هم کله کېښود او سټارټ کې صورتحال څنګه او نن سبا څومره تعداد دی پوزیشن سره؟ د مدرسې بنیاد خو چې موږ ایښودی دی نو 2008 کې موږ د دې بنیاد ایښودی دی مدرسې. بیا څه وخت داسې دی چې آبادی نه و تیاره او مستقل زموږ سره رهایي سیسټم نه نو دلته کلي کې متبادل د دې ځای و هغې کې موږ جز وختي چې دی ماسپښین ټایم کې مدرسه سټارټ کړه. بیا تقریبا د 2010 نه موږ دلته کې د مدرسې کې د رهایش ابتدا کړله. نو د 2010 نه والا تر د اوسه پورې د نن پروګرام نه علاوه د نن نه علاوه 28 حافظان د مدرسې د علاقې له ورکړي دي 28 حافظان او په درزنو په سوونو ناظره خان چې هغه په ناظرې باندې قرآن مجید ویلی د هغو تعداد د سوونو نم زیات دی هغه د مدرسې د علاقې له د کلي له ورکړي او نن د نن حافظان چې سره موږ میلاو کو سرور شو نو 30 حافظان په دې لږو کلونو کې 9 کالو کې 30 حافظان چې دي د مدرسې نه فارغ شوي دي هغو حفظ مکمل کړلی او ماشاءالله ښه بهترین حافظان دي او بهترین طریقې سره د قرآن مجید تلاوت کوي. مولانا صاحب اخري تپوس وکوم ډېر ښکلی پروګرام وشو او زموږ دا دعا چې الله پاک دې اداره همدغه شان قایم او دایم ساتي الله نور ترقیم درکړي. اخري پیغام به صحیح میسج به صحیح خواوشه علاقې ته څومره خلک به تاسو ګوري؟ د علاقې د خو پیغام دا دی چې دا مدرسه ده نو دا د دې کلي اداره ده او دا مدرسه ده نو مدرسې خو مطلب هم دا دی د سبق ځای دی نو د لرې نه به هم ټیک د دې ته خلک راځي خو د ټولو نه اهم خبره او د ټولو نه زیات ضرورت چې دی د دې علاقې دی. نو د دې علاقې ټولو خلکو ته خواوشا چې څومره علاقې نږدې چې دي ځکه دلته کې موږ سره د رهایش بندوبست هم شته د حفظ طالبان تقریبا موږ سره 30-35 طالبان چې دي هغه هر وخت موږ سره دلته کې اوسېږي رهایشي نو نږدې چې څومره خلک دي ټولو په خدمت کې هغو ته زما دا میسج دی دا پیغام دی چې هغو خپل که رهایشي طلبا دلته کې داخلول غواړي د رهایش سیسټم هم موږ سره شته او نږدې چې کم علاقې دي نو چې هغې خپل ماشومان ماسپښین کې دلته کې کلاسونه او مختلفو ټایمونو کې سار کې هم کلاسونه نو کم ټایم کې چې کلاسونه نو خپل واړه چې دې مدرسې ته راولیږي. د دې سره یو خبره بل دا میلاول غواړم چې د دې مدرسې دار ارقم شاخ دار ارقم للبنات هم په دې چاګم کې مدرسه ده نو دې کال د هغې موږ بنیاد ایښودی دی او الحمدلله دې کال موږ سره په هغې کې صرف اوله او اوله درجه وه او په هغې کې موږ سره 15-20 طالبات دي او ډېر په بهترین انداز سره ماشاءالله هغو سبقونه وي. نو بناتو باره کې هم موږ سره سیسټم شته پروګرام شته
قابل محنتي اساتذه کرام دي د غوزيري نگراني دلته کې سبقونه ویل کیږي معلمات دي زموږ سره د غوزيري نگراني د مدرسه چلیږي مولانا صاحب زه هم خصه پاو تو چې یعنی موږ د جنکو مدرسه کولا کړل چې خلک په خصه یې پوي بالکل بس مقصد هم دا دی چې دا ضرورت دی د علاقې څنګه چې سکول ضرورت دی تعلیم ضرورت دی بالکل ضرورت دی یقینا ضرورت دی د قشنت کې دین او دینی تعلیم دغه نه بڑکر ضرورت دی نو د ټولو خلکو ته دا میسج پیغام دی زمونږه چې بنین الکان هم او بنات جنکۍ هم دې مدرسې ته راولېږي ان شاء الله العزیز ښه نتایج به هغو ته میلاویږي ډېر بهترین طریقې سره به د هغې تعلیم و تربیت کېږي ان شاء الله. قدرمنو کتونکو تاسو پروګرام وکړه ان شاء الله زما دا امید ده چې پروګرام به تاسو خوښ شي خپل کوربه شپ الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان.